الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف طول مجلس والا پشوق و محبت سرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دیر گران قدرمند محترم صدر مجلس از الشيخ الحديث شيخ القرآن مولانا محمد قاسم صاحب دامت فیوزهم سٹیج باندې تشریف فرما ډیر معزز اکابر علماء کرام د ضلع بونیر او بالخصوص د سلارزو د دغه علمي دینی او غیرتی خاور سره تعلق لرونکو د الله په دین باندې مینو مسلمانانو ورونو، نن بغیر د رمضان الله په تاسو په مونږ ټولو اختر راوستی دی. زمونږ او ستاسو د دې دیني جامعې دارالعلوم اسلامیه عربیه سلارزي په دې باغ کې 30 عالمان تیار شوي دي. 14 د قرآن کریم حافظان پکې جوړ شوي دي. هغه غوټۍ ګلونه شو کومو غوټو ته چې به د ورځې او د شپې د عالمانو د خپل ژوند د خپل دیني تربیت اوبه غورځولې. هغه د 8 کالو د هغوی د علمي سفر د درس نظامي د سفر نن د تکمیل موقع ده. پلارانو به ډېر انتظار کړی وي د دې نننۍ ورځې، میندو به ډېرې شپې سبا کړي وي د دې نننۍ ورځې دپاره. یو ورځ به راځي زما بچی نه به الله حافظ جوړوي، زما د زوی نه به الله عالم دین جوړوي، سپین پټکې به یې په سر وي، د ګلونو هار به یې په غاړه وي، زما د کور په درشل به رادننه کېږي. د ډېرو دیندارو خلقو ارمان الله نن پوره کو، د ډېرو دیندارو میندو ارزوګانې الله نن پوره کړلې. الحمدلله د الله په فضل و کرم سره زمونږ او ستاسو دغې بچو د خپل دیني علومو د درس نظامي د تکمیل هغه سفر نن پایې ته ور ورسو. ډېر غریبانان به داسې وي چې د خپلې دیاړۍ په پیسو به یې د مزدورۍ په پیسو به یې د غریبۍ په پیسو به یې په خپلو بچو باندې حفظ او علم کړی وي. ډېر به داسې وي چې د چم ګاونډ او د خپل کور د تورسرو نه به یې قرضې راغستي او د خپل بچي د علم او د حفظ دپاره به یې د کرایې پیسې قرض کړي ورکړي به یې وي. د علم خواږه هغه وخت کې ډېر پیدا شي. امام مالک ابن انس رحمه الله فرمایي چې کله د مالی فقر او د غربت باوجود څوک علم وکي، هغه علم کې الله ډېر خواږه کېښودلی وي. پخپله فرمایي وي زما استاذ حضرت امام فروخ رحمه الله ابو عبد الرحمن هغه د خپل علم د حاصلولو دپاره د خپل کور کړکۍ او روشندانونه خرڅ کړي وو او خپل علم یې پرې مکمل کړی وو. ما ته اوس هم په خپل کلي کې داسې یو غریب سړی معلوم دی چې د ورځې د روډ په غاړه باندې ګاډۍ لګوي، پاپړ او پلي خرڅوي. قربان شم د هغه د دې دیني جذبې نه. د روډ د ګاډۍ په آمدن کې هغه په خپلو 3 بچو باندې علم کوي. الحمدلله زه اکثر د خپل کور کلي کوڅې بچو ته وایم زه وایم تاسو سودا د دقې سړي نه کوئ، ځکه خو ده ته پکې 1 روپۍ 10 روپۍ پاتې شي نو هغه دی د خپل طالب جان بچي د کرایې دپاره هغه له ورکوي.
د تاسو د هغه سره د علم په دې لار کې مدد کوئ. رونو چې د چا د جیب پیسه د الله د دین په علم باندې او په طالب العلم ولګېده، الله ورله رزق کې کمی نه راولي، الله ورله رزق کې فراخي راولي. كان اخوان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. د صحیح بخاری شریف روایت دی، دورونه د دواړو جهانو د سردار مبارک په زمانه کې احدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه. یو ورور داسې و چې هغه د صفې د مدرسې طالب جان و، نبی علیه السلام نه به علم زده کو، والآخر يحترف، او بل ورور به دیاړي مزدوري او کار کسب به کو، پیسې به ګټلې. فشک المحترف اخاه النبي صلى الله عليه وسلم. نو دی دیاړي او مزدوري کوونکي ورور شکایت وکړو نبی علیه السلام ته، زه غریب یم او زما دا ورور ستا سره په تیاره په مدرسه کې ناست دی، خوري او څکي، علم حاصلوي، نو چې د دې په ځای یې زما سره دیاړي او مزدوري کولې، په ما باندې به بوج لږ کم و. د دواړو جهانو سردار مبارک ورله داسې جواب ورکوي: ای د علماو پلارانو، ای د علماو ورونو، ای د طالبانو پلارانو، ای د طلباو ورونو، واورئ دا جواب د دواړو جهانو د سردار مبارک د خولې مبارکې نه واورئ. فرمایي ورته: لعلک ترزق به، اے مزدورکارا دیاړمارا پیسې ګټونکیا، تا ته پته شته دی دا تا ته چې کوم رزق الله رب العالمین درکوي، دا د دې طالب العلم ورور د علم د زده کړې په برکت باندې درکوي. ستا رزق کې الله د ده د برکته فراخي راولي، نو ته په زړه کې چېرته دا رانولي. دا تا ته چې نن کوم ورځ میلاو ده، دا د دې طالب العلم ورور د برکته میلاو ده. رونو خپل کور کې خامخا یو ماشوم مدرسې ته کېنوئ. ستاسو د جیب پیسه چې کله د الله په دین باندې لګي، په علم باندې لګي، دا د الله میلمانه دي، او د الله په میلمنو چې څوک خرچ کوي، الله ډېر غیرتي ذات دی. زما او ستا د میلمه څوک خیال وساتي، مونږ او تاسو یې څومره شکریا ادا کوو. نو که د الله د دین د میلمنو څوک خیال وساتي، الله رب العالمین هغه